नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ी'ु अमला आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन अव उन्सा بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارا یوسل بنزنوی نمبر آیت دی پمکہ یادنے کی اللہ رب العالمین دا مومنان و عقل مند و خلق و دعاگان ذکر کو اس پدی آیت کریمہ کی اللہ پاک دا دی مومنان و زدم دعاگان و قبولیت ذکر کو یا پیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کو چپنے کو اعمال کی خزمن ناری نولان دشو من زنانا جہاد دشو کولی نور بعد دا سے عبادات چناری نئی کولی شیمن کے نشو کولی پدی مسئلہ کی زمانہ نارینا اولان ثوابون ډیر کړي الله رب العالمین د آیت کریمه نازل کړي کتا سنارینے ک زنانے سمره نیک اعمال کوي د بستا سنے اعمال قبلو استاس عملونه بن ضایع او کدا نارینا دي دا استاس د زنانو نارینو یو جنس دي باج کسان داسې دي چاہید اللہ پاک در ازاد پار حجرت کی دا اللہ پاک پلار کی تکلیف تیر کی جہاد کی دا کافران سر مقابلوں کی پدا جہاد کے شہیدان شد اللہ پاک دی مومنان تا جنت کر گئی دا دی گناہون اللہ جل شانہ معاف کئی دا حقوق العباد نہ علاوہ یو سڑی دا اللہ پاک رضا دا پار جہاد کئی او پدی جہاد کے لیے شہید حقوق اللہ گناہون اللہ پاک دا تمام کئی کمی کو تاہی شن حقوق العباد کی کمی کو تاہی آغادتا نماف کی لیکن مثال یو مجاہد نچی دی جہاد کی پدی کی لیے شہید شن پدبان دا دکاندار پیسے پالا یا دا یو بل مسلمان حق پہ دے دا حق دا تنماف کی پہ دا دکاندار و تمافیو کی جماع پل حق اور بخلی او یا دا ملگری دا دکاندار سر معامل اخلاص کی اللہ پاک بدی معاف او نور حقوق العباد حقوق اللہ اللہ جل شانہ معاف کی کہ مثال جندر کم کمی کو تاہی شوی اللہ جل شانہ دے معاف فدیبیم آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العالمین تسلی ورکی چدا کافران دید دنیا پا دی نعمتون کی مستغرق کی ندی تخفکی گا مہم او دی آیت شاید نزول داسل
صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی کتو چې ډېر د دنیا د تکلیفونو سره مخ بعض صحابه کرام ته چې ګوره موږ په حق باندې یو او د دې باوجود تکلیفونه په موږ راځي او دا کافران سره د دې چې پناه حق دي په مزو کې دي الله نه مني آخرت نه مني حساب کتاب نه مني کفر کوي مزو کې د دنیا دي من سره د دې چې مسلمانان یو الله د رضا لپاره قسم قربانې تکلیفونه برداشت او بیا هم تکلیفونه نو الله دې شانو د آیات نازل کړل چې د دنیا په دې نعمتونو باندې تاسو دوکه نشئ ستاسو لپاره الله پاک جنت تیار کړی او د دې کافرانو لپاره الله دې شانو جهنم تیار کړی د کافرانو ځای جهنم دی او د مؤمنانو ځای جنت نو که په دنیا کې په دې مؤمنانو باندې تکلیف راشي نو مؤمنان دې په دې تکلیف کو پکېږي نه په تکلیف راشي په مؤمن باندې په دې باندې مؤمن ګناهونه معاف کیږي او ګناهونه نه الله پاک په ترتیب اوچتي لکه اوس نبی کرام علیهم السلام د ګناهونو پاک کړل باغی تکلیفونه راځي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره تکلیفونه راغلي حالانکه ګناهونه نه کړل پیغمبران د ګناهونو معصوم دي پاک او تکلیفونه راغل په دې باندې الله پاک د دې درجه اوچتي نو د نیکانو درجه اوچتيږي او د ګناهګارو ګناهونه به معاف کیږي او د کافر د پر الله پاک سزاګان جهنم تساقي دغه په دنیا کې کوم نیکي کار وکړي دله بد په دنیا کې ورکی چې آخرت کې کوم نیکي پاتې او بیا د حبشي بادشاہ نجاشي چې کله وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام ملو شو چې نجاشي بادشاہ د حبشي وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام په بقیع کې راځه مکه صحابه کرام ته راځي جنازه کو تاسو یو مسلمان نور په حبشه کې وفات شي دا غي جنازه صحابه کرام نبی علیہ السلام چې کله جنازه وکړه منافقان ډرامې شروع کړې چې دا ګوتی صحیح کافر جنازه هغه کافر عیسائی جنازه کې الله پاک د آیت کریمه نازل کړ او ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليه راځي کتاب دا سړي چې په قران باندې آسماني کتابونو باندې ایمان لري او الله رب العالمین ته یری الله پاک ته حاضر نجاشی بادشاہ په حبشه کې او د حبشي بادشاہ عیسائی اولنا بیا یې خپل دین عیسائیت پرې نو مسلمان او چې کله وفات شو نو دی په حبشه کې او نبی علیہ السلام جنازه په مدینه منوره کې نو په دې کې بیا محدثین حضرات دي چې الله جل شانو نبی علیہ السلام ته ټول خلافات او پردي لري کړی څنګه چې وسنه ته مخامخ جنازه کې مخامخ کار جنازه کوي دا شان الله پاک نبی علیہ السلام ته نجاشی بادشاہ مخامخ کار کو جنازه دا باز خلک غایبانه جنازه کوي د نبی علیہ السلام په ټول ژوندۍ کې د دې جنازه نه بل جنازه غایبانه نه ده شوې او د دې وجه تاسو ذکر کړه چې هغه ظاهرا غایبانه او حقیقت کې غایبانه نه و او نو په نبی علیہ السلام ته چا جنازه کول هغه مخه ته حاضر کو جنازه به کو جنازه مخه ته پرتاو او جنازه به کو نو نبی علیہ السلام ته نجاشی بادشاہ جنازه او بیا د صورت په اختتام کې الله پاک مؤمنانو ته د کامیابی اصول مؤمنانو ته صبر کول صبر
یو سیستا سره غواړي ته ځان بند لکه د سهار د جمع ټیم کې ستا خوب سره غواړي چې زه منزل زم یې خوب مې طبیعت تکي خو د ځان بند کې خوب نه کې منزل را پاس یا ته په دې مانځ باندې صبر کړه یا د روزي په میاشت کې رمضان روزه د روزه نیولې د خپل تکلیف دې ته بیا روزه نشي دا په دې باندې صبر علی الطاعات یا د ګناه مکمل لري کې لکه سهار مو د مانځ ټیم او ته د ګناه نه کوم او یا صبر علی المصیبت پتا باندې تکلیف کې الله را باندې اوس صبر وکړو چې په یادونه بنوام دا دې قسم صبر مومن ته الله پاک د کامیابی وي ته صبر کوو دین د کامیابی بنیاد تاسو د دشمن په مقابله کې ثابت قدمي کوو کافر سره کله مقابله د جهاد شو نو میدان او تقریبا ما مقابله کوو او دریم تاسو د دشمن په مقابله کې پهرداري کوي رباط کوو او سلورم تاسو الله پاک کوی دی کی تقوی اختیار دا د کامیابی بنیاد دی نو الله تعالی شان فرمایي فاستجاب لهم ربهم پس قبول کړ الله پاک د مؤمنانو دعاګان انی لا اضيع عمل عامل منكم یقینا زنزایکم عمل عمل کون کی استاسنا من ذکر دنار نونا انثى یادتنا نونا بعضکم من بعض استاسو د باز ندی دنار نو زنان استاسو جنس فالذین هاجروا فساکسان جوی هجرتکم اخرجوا من دیارهم او دیو استرشو دقید کورننا وعودو فی سبیل ودیت تکلیف منو چزما پلا رکی پنیکی کی وقاتلو دی جہاد کو دا کافران سر کافران امرکل وقتلو دی شہیدان چوز اللہ پاک پلا رکی لو کفرن عنہم سیئاتهم زبخا مخالدکم دبی گناہنا ولو ذکرنهم قامقا بزاقلكم في جنات تاسباونتا تجري من تحتها الانهار وتبهيج بلاد داخل قرننا ثوابا من عند الله دا ثواب ندي دا الله پاک دتر والله عنده حسن الثواب او دا الله پاک سره بهترین ثواب ندي لا يغرنك دوکه کې دیوان چې تعالی را تقلب الذين كفروا في البلاد اور دې کسان چې کافران دي په خارونو کې متاع قلیل دې پیدا واخلي د دنیا دا پیدا کما ثم مأواهم جهنم بیا دې د پاره ټکانا د مرګ باز جهنم او به سر میعاد دا دې په ټکانا لكن الذين اتقوا لیکن کسان چې ویریدل ربهم خپل رب نالم جنات دې د پاره باغونه تجري من تحتها الانهار شبهي بلاد داغيد أذن نهرنا خالدين فيها ديبا مصيبتي جنتنا نزلا من عند الله داغيد پارد اللہ پاک طرفنا من مستیادا وما عند الله خير للأبرار او سوچ اللہ پاک سر دی بہترین دی دنیکان دا پارا وإن من أهل الكتاب أو يقين بعض أهل الكتاب لمن قام قاعدي يؤمن بالله إيمان الذي فلا باقي وما أنزل إليكم بالكتاب باقي جنازل سيداس القرآن وما أنزل إليهم أو بالكتاب جنازل سيدي ترتي توراة إنجيل زبور خاشعين لله يعجزكم كي الله پاک طرف لا يشترون بآيات الله دین آخری دا اللہ پاک بایاتن مقابلہ کی تمنن قلیلا پیسی لگی اولئک لهم اجرهم عند ربهم لاغا سانجین دپارا بوی بدی لدی بدی طرف لگی ان اللہ سریع حساب بشک اللہ پاک حساب تو ممکن یا ایها الذین آمنوا اے مومنان اصبروا تاس صبر کوي وصابروا او د دشمن په مقابله کې ثابت قدم کوي ورابطو د جهاد په میدان کې تاسو تیار اوسئ د دشمن په مقابله کې څوکیداري کوي واتقوا الله
ویریږي د الله پاک نه لعلکم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ.